ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن د پاکستان وزیر خارجه د څلورو ملکونو اهمو ملکونو په دوره باندې دی او اهم چې کوم دی وایرل وینټ چوته یو تیزی سره افغانستان، ایران، چین ته به ځي، بیا به روس ته ځي. ویل کېږي داسې چې د افغانستان کې د امن په حوالې سره کوم دویم میټینګ به کېږي، هغې کوربه به پاکستان په سعودي عرب کې په ریاض کې لکه څنګه چې په یو ای کې شوي دي دغه شان په ریاض کې کېږي. نو اوس د افغانستان سره سلا کول پس چې په یو ای کې شوي دي هغه باندې د پاکستان پرسپیکټیو نه هغوی په اعتماد کې اخیستل، ایران سره د یو ای د میټینګ په حوالې سره کانفیډنس کې اخیستل، چین او روس هم اخیستل. یوه دویمه خبره پکې دا ده چې ویل کېږي چې د یو ای د میټینګ نه پس د افغانستان حکومت چې کوم د پاکستان نه ډېر زیات خفه و په دې باندې چې یاره دوی طالبان چې کوم دی د افغان حکومت د ډیلیګیشن سره میلاو نه کړل. د دې وجې نه هغوی په دې باندې لږ خفګان ظاهرولو. خو دا خبره وه بل چې په میټینګ کې د پاکستان کوم پرسپیکټیو دی هغه مو سره شیر کوو چې یاره پاکستان څه غواړي او ولې غواړي. بله خبره دا ده د یو ای د میټینګ نه پس ډاکټر اشرف غني صاحب یو داسې یو کاروایي وکړله چې ګینې پاکستان کې دا تاثر پیدا شي چې ډاکټر صاحب انټي پاکستان سمو کول غواړي. هغه دا چې هغه دوه اهم کسان امرالله صالح صاحب یې انټیریر منسټر ولګو، اسدالله خالد صاحب چې کوم دی ډیفنس منسټر ولګو. د دې دواړو باره کې دا خبره ده د طالبانو خو تقریبا خیر ټول خلک خلاف د طالبانو عملونه داسې چې په افغانستان کې وجنې یا دا کوم حالات روانو. خو دوی باره کې دا هم خبره ده چې دا د پاکستان هم ډېر زیات خلاف دي. نو ویل کېږي چې دغه تاثر ځایله کولو لپاره چې پاکستان څه کول غواړي نو په دې باندې حالانکه په کار خو ده په دې وخت کې افغان ګورنمنټ چې کوم دی هغه په دې انتظار باندې دی چې ماته څوک راشي مینت وکړي. په کار و چې پاکستان ګرځي، امریکا ګرځي، نو چې دوی هم لږ د کوره راوځي، اسلام آباد ته لاړ شي، تهران ته لاړ شي، بیجینګ ته لاړ شي، ماسکو ته لاړ شي، واشنګټن ته لاړ شي، لږ خپل ځان هغه اکټیویټي چې کوم دی هغه شو کول پکار دي. نو دا ویل کېږي چې کله چې نن شاه محمود قریشي صاحب کابل ته لاړه، د کابل نه پس ایران ته، بیا سبا به چې کوم دی چین کې او بیا د چین نه چې کوم دی بله ورځ روس ته. یو ورځې دوره ده، ایران او افغانستان خو په یو ورځ کې وخله. دې باندې دا دی چې یو خو په یو ای کې چې کوم پاکستان کوم میټینګ ارګنایز کړو د هغې حوالې سره د هغې د پروګرس حوالې سره افغانستان هم په اعتماد کې اخیستل دي، ایران هم په اعتماد کې اخیستل دي، روس او چین هم پکې اخیستل دي. یوه دویمه خبره دا کېږي چې را روان کوم میټینګ دی په 15 تاریخ باندې په ریاض کې د سعودي عرب په ښار کې، هغې کې د پاکستان خیال دا دی، کوشش دا کوي چې څنګه لومبۍ امریکې سره د طالبانو سره په قطر کې خبرې کولې، امریکا به ناسته وه، طالب به ناست و، افغان ګورنمنټ پکې د یو ای ته راغې، پاکستان دا خیال و چې یاره میلاو به شي خو میلاو نه شو، د طالبانو سره هغه میټینګ ونه شو، د طالب چې کوم دی په خپل ضد باندې ولاړ و. اوس د پاکستان دا وایي چې یاره خیال دا دی چې دا د خبرو اترو دا دغه لږ نور هم فراخه کول غواړي چې لکه کیدای شي په دې کې ایران هم کنوینس کوي امریکا چې ایران هم پکې راشي، روس هم پکې راشي، چین هم پکې راشي، چې دا یو آل انکلوسیو میټینګ شي چې ټول پکې شامل وي او د دې په دغه باندې چې کوم دی افغانستان کې یو دیرپا امن چې کوم دی راوستلی شي. نو ویل کېږي دا چې یو خو د دې میټینګ د چین پرسپیکټیو سره، د روس پرسپیکټیو سره، د ایران سره هغه هم ورپکې انکلوډ کړي او که پاسبل وي نو چې دا ملکونه د ریاض کانفرنس ته هم دوی راوغواړي. او بله خبره دا ده چې د افغان ګورنمنټ کوم شکوک و شبهات دي هغې حوالې سره چې یاره ځکه چې کابل کې دا یو تاثر دی چې یاره ګینې پاکستان او امریکا چې دی طالب سره خبرې کوي او دا دواړه د طالب تقریبا په طرف وي ښکاري او دوی د افغان ګورنمنټ څنګه چې ما مخکې ویډیوز کې ویلي کړو چې د دوی کومې کاروایي دي د هغې نه ښکاري داسې چې یاره د افغان ګورنمنټ دوی کمزوري کوي، امپریشن دا ورکوي چې یاره لکه اصل طاقت طالب دی، افغان ګورنمنټ چې کوم دی دا دونه سګنیفیکنټ نه دی. نو ځکه د طالب ټولې مطالبې منلې کېږي، طالب چې څه وي هغه منل کېږي، د افغان ګورنمنټ چې کوم دی هغوی تر دې حده پورې چې یاره خبرو ته نه تیارېږي، سیز فایر ته نه تیارېږي. بیا امریکې چې کوم دی د وډرال اعلان هم وکړو. نو په دې پرسپیکټیو کې چې یو خو افغان ګورنمنټ ته دا ایشورنس ورکړي، دا یقینداني ورکړي چې یاره پاکستان به یو هغه کار نه کوي، د پاکستان پالیسي دا ده چې هغه د افغان ګورنمنټ خلاف وي. بل خوا چې څه په دغه میټینګ کې شو د هغې شیرینګ کول، 15 تاریخ چې کوم میټینګ را روان دی هغې حوالې سره خبرې کول، ایران هم په اعتماد کې اخیستل، روس او چین هم په اعتماد کې اخیستل. نو ډېره ښه خبره ده. خو اوس دا دی چې دې ټایم کې زه دا ګڼم چې د طالبانو د چین سره هم تعلقات دي، د روس سره هم تعلقات دي، د یو ای سره هم دي، د سعودي عرب سره هم دي او د ایران سره هم دي. نو دا به ډېره ښه موقع که چېرې دا ټول ملکونه کوم چې د قریشي صاحب د ایجنډې یو دا برخه هم ده چې دا ټول ملکونه په طالبانو باندې فشار راولي، دباو راولي
چې یو خو سیز فایر وکړي او دویمه خبره د افغان ګورنمنټ سره کوي ځکه چې کرزی صاحب کومه خبره کړې ډېره صحیح خبره کړې ده چې امن به اله راځي ډېر په امن به اله راځي چې افغان سره کینې خبره وکړي د بهرنو سره نه دا خبره به د افغان د کور خبره ده د افغان ګورنمنټ دی که څوک مني که نه خو د هغوی نورې ادارې خو هم شته پارلیمنټ هم شته دی فوج هم شته دی دوی به خپلو کې خبرې کوي دوی به خپلو کې پخلا کېږي اله به امن راځي او ما په خیال دغه اپروچز دوی اډاپټ کوي چې په طالب باندې هر څومره کېدی شي را روان دی میاشت کې چې کوم دی د جنګ بندۍ اعلان وکړي او دویمه خبره ورسره دا وکړي چې طالب دې ته مجبوره کړي چې هغه د افغان ګورنمنټ سره کښېني نو دا به ډېره ښه خبره وي که دا وشوله چې په دې را روان میټینګ کې روس کېناستو چین کېناستو ایران کېناستو مطلب دا دی چې اصل مدعا په کار د افغانستان کې امن او هغه دا دی چې موږ به خپل پوزیشنونه پرېږدو مونږ به چې کوم دی که فوکس دا شي چې خپل مفادات د پاکستان څه مفاد دی د امریکې څه مفاد دی هغې نه شاته شو د افغان امن که زموږ د ټولو مدعا شوله نو ما په خیال بیا دونه ګرانه نه ده انشاءالله چې کوم طریقه کار سره دوی روان دي نو خوب چې یاره امید شته دی چې زموږ را روانه میاشت کې ماته داسې ښکاري چې یو بریک ترو په دې 15 تاریخ باندې څه امکان شته دی چې یو داسې کار وشي چې هغه د افغان قوم په خوشحالۍ باندې تمامیږي